جنگ بدر دا په 2مه هجری کې شوی دی. سیاسی اصول دا دي چې دشمن ته نقصان ورکې نه اول به په اقتصادي پابندي لګي، نه د اقتصاد د کمزوروالي دپاره نبی علیه السلام سره د 313 صحابه کرامو راووتل دې دپاره چې د قریشو کومه سرمایه ده او تجارتي قافله شام ته تللې ده او واپس را روانه ده. دا د دوی مکمل سرمایه ده، مکمل آمدنې دی. بس چې دغه ایثار کو نو د قریشو ملا به ماته شي، ځکه اقتصاد به ختم شي. چې اقتصاد ختم شي بیا به جنګونه نشي کولی. نن سره دنیا کې هم دستور دا دی چې څوک چاله شکست ورکوي نو اول ورسره څه کار کوي؟ اقتصادي پابندي ولګوي، اقتصاد الله خرابوي. نو نبی علیه السلام سره د صحابه کرامو لارې ته ورووتل، روحا مقام کې پړاو واچو. د جنگ په نیت ګوره نه دي وتي ښه، دا قافله چې کوم د دا ایثاروله دا مال دی. هلته د مکې د قافلې سپه سالار ته پته ولګېده، هغه خپل کس ولېږو مکې ته چې راشي د خپل مال د حفاظت لپاره. مسلمانان راوتي دي قافله لوټ کوي. نو بل یې داسې کار وکړو چې په بدر کومه لار وه هغه یې پرېښوستله او د سمندر په غاړه لرې لار باندې قافله روانه کړله. او بل طرف ته کافران خو مخکې نه مسلمانانو ته غوسه و چې پته ورته ولګېده چې مسلمانان زمونږه قافله چې کوم د ایثارۍ په لاره کې مال ته اخلي، نو نور هم غوسې سیوا شول او 9,900 کسان راووتل د قافلې حفاظت لپاره. او دغه دی بدر ته راورسېدل، لیکن قافله چې کوم ده په حفاظت سره رسېدلې وه مکې ته، بچ شوله قافله. دې طرف ته نبی علیه السلام صحابه کرامو نه مشوره واخیسته څه کوو؟ قافله خو لاړه، او بل طرف ته کافران هم راغلي دي بدر ته. ابو جهل خو خپلو ملګرو ته وویلې، دی مشر لیډر یې، چې هلکه اوس په یو صورت کې واپس نه ځو، جنګ وسه کوو د مسلمانانو سره، په یو صورت کې به هم نه واپس کړو. نبی علیه السلام دې بل طرف ته صحابه کرام سره مشوره وکړه. ابو بکر صاحب ته ویل زمونږ جان او مال د تا نه قربان، داسې نور صحابه قرباني پیش کړه. داسې د انصارو قبیلې ده، خزرج قبیلې نه سعد بن معاذ صاحب د هغې مشر وپاڅېد، ای د خدای رسوله موږ تا نه مخکې هم جنګېږو، تا نه وروسته هم جنګېږو، تا نه دې طرف ته هم جنګېږو، ګس طرف ته هم جنګېږو، ښي طرف نه هم جنګېږو، هر طرف ته موږ ستا دپاره جنګېږو. نبی علیه السلام ډېر خوشحاله دی، ډېره ښه خبره وکړه، ته هم ته اډر کوه. بس نبی علیه السلام صحیح شو، جنګ کوو. جنگ ته تیار شولو، لیکن اسلحه مسلحه چې کم دی 313 کسان دی، تعداد کم دی. 2 سره اسونه دي او 1 سره اوښان دي، 8 سره تورې دي، 8 تورې او 313 کسان. کافرانو تعداد تقریبا 1000 کسانو او 100 سره اسونه او 100 او 200 سره اوښان، او هغوی مخکې نه را رسېدلي او اعلا ځای قبض کړی په بدر کې. بدر د کوهي نوم دی، بیا وروسته دغلته یو کلی مشهور شوی دی په بدر سره. ښایسته ځای قبض کړی، داسې ځای نیولی و چې هغې کې اوبه هم وې او شګ هم پکې نه وه، میدان صفا جنګ ته برابر.
مسلمانانو ځای چې کوم دی شګلن او اوبه هم پکې نه وي تکلیف هم نو دې ځای کې نبي علیه السلام سب بندي چالو کړله الا ځای روحانه را روان شلو بدر ته راورسېدل شګلن ځای د هغوی ته ځای قبض کړی دی آمنے سامنے شي او بل بس الله پاک نے او دعا وکړه یا الله بس دا ستا یو وړوکی جماعت ته تراله مدد راکړي دعاګانې چالو الله پاک باران اوبه نه وي اوبه هم بس میلاو شو په خپل هم وسکلې او داسونې هم په وکړل لوښي هم ترې ډک کړله کومې اوبه زیاتې شولې بس داسې واړه واړه حوضونه یې جوړ کړله د خاوره نه هغې کې اوبه را ایسارې کړې د بارانه واړه واړه ډیمونه شانتي نه چې اوبه رانله بل طرف ته کافرانه ځای کې خاوره وه هغې کې چکړې جوړې شوې هغوی کې بیا مزل نشي کولی